أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلبه فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 40 41 42 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې پرونی درس کې تیر شولو چې انبیاء علیهم السلام د نو هغه طریقې کارو چې دا غوی به کله هم چې نو هغه ول نو مخکې به د الله جل جلاله د وحدانیت تعلیم ورکو. نو یوسف علیه السلام چې هم کله جیل ته لاړلو او دغه خلکو یوسف علیه السلام سره مانوش ول نو یوسف علیه السلام ورله د ټولو نه مخکې چې نو هغه د دین اسلام دعوت ورکړو، خپل شان او مقام ورته خو بیا ول د الله جل جلاله د وحدانیت چې نو هغه تعلیم ورکو. بیا ورته ویل چې ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها، دا تاسو چې د کم د الله نه ما سوا عبادت کوئ نو دا خو نومونه دي تاسو په خپل چې نو هغه ایښودلې دي، لکه څنګه چې مکه کې نو هغه د مکې مشرکانو د خپل طرف نو هغه نومونه ښودلي ول، ځان نه چې نو هغه د لات دی، د عزه دی، د منات دی، د بل دی او دا بل دی، نو دی د خپل طرف تاسو ول نمونه خو دی تاسو ورته جنو کارونه پواله کړی دي، حالن کې الله خود سي نه لکه دا څنګه چې تاسو جنو هغه د قشانتي جوړ کړی دي. الله خود مختار دی او دی چې نو هغه خود مختار نه دی بلکې تاسو جوړ کړی دي، تاسو جنو هغه ایجاد کړی او تاسو ول جنو هغه نمونه او دار څه خو دی. نو چې کله تاسو د سې کړی دي نو بیا څنګه تاسو د دې لپاره چې نو د خدای تعالی تاسو ګویا کېږي او تاسو وایي چې دا خدایان دي. انتم وآباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، دا خو اسی تشی ګټې نه الله رب العزت نو هغه د دې به حق له اس نو هغه دلیل نه نازل کړي. تاسو ته نو الله پاک د دې متعلق څه خبره څه نو هغه دا نه دی ویلي، یعنی کدی په خپل اسم نول خو الله پاک مونږ ته د دې د عبادت حکم کړی وي چې بیا هم څه خبره خلق به چې الله ویلي د الله حکم په ځای راوړو. نو الله خو هم د دې په عبادت باندې نو هغه څه حکم نه را لېږلی، څه دلیل نه را لېږلی. ان الحکم الا لله، حکومت صرف یو د الله دی، حکم به صرف د الله چلیږي، د الله نه ما سوا نو هغه د بل چا حکم دا نشي چلیدلی. امر الله تعبدوه الا ایاه، الله د دې خبرې چې نو هغه حکم کړی دی چې تاسو د الله عبادت کوئ، د الله نه ما سوا د بل یو شي چې نو هغه عبادت ونه کوئ. ذالک الدین القیم، دا چې نو هغه دین دی مضبوطو، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلک نو هغه نه پوهیږي. سره د دې دومره دلایلو، د دې دوره خبرو، د دې دومره هر څو باوجود بیا هم نو هغه د خلک نه پوهیږي او دی د الله جل جلاله وحدانیت نه مني. نو چې کله ول یوسف علیه السلام چې نو هغه دعوت ورکړلو دی خی پوها کړل، نو بیا دغه نه اورستو توس یوسف علیه السلام د خوب تعبیر وای یا صاحب السجن اما احدکما، هر چې تاسو کې دا یو کس دی چې کم یو کس نه نو هغه خوب لیدلې دی جزو چې نو هغه په سکومه شراب چې نو هغه جوړو مو په خپل آقا خپل مالک بادشاہ باندې چې نو هغه سکمه نو چې کله دې سیدې نو دې سړی ته بچنه نو هغه نجات میلاویږي، دې به خلاصيږي او کله چې دې خلاص شي نو دته بچنه نو هغه نجات میلاو شي او دا سړی چې نو هغه به د بادشاہ سره بیا واپس په هغه شیز باندې چې نو هغه ولګي کم باندې چې نه دې مخ کې چې نو هغه ولو. نو چې کله باندې دې مخ کې نه ولو نو په هغه حساب په هغه کتاب چې نو هغه به دې وس هم بیا ولګي.
اوس به چې نو هغه هم دی په هغه حساب ولګي دی به واپس بیا د بادشاه د پاره چې نو هغه ساقي جوړ شي د هغه باندې باقي شانتي شراب سکي دته به د خپل ډیوټي او منصب واپس بیا چې نو هغه حواله شي. او هر چې دا دویم کس دی و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر، هر چې دا دویم کس دی نو دای چې نو هغه بس کوي نو دی به وی دی چې نو هغه په سر به ټوکړې چې نو هغه د ډوډو خو دی ښکرای چې نو هغه پکې په هغه نه بده چې نو هغه مارغان خوري. نو دغه تعبیر دا دی چې دی به په سولای کېږي د ته پانسی ور کولای شي، نو چې کله پانسی ور کړی شي دی بالته د شانتي ولاړ پاتې شي او د ولاړ پاتې کېدل نو ورستو بیا مچنه نو هغه مارغان راځي او د دنه بغوخي خوري سر نه مچنه نو هغه خوري. د دې تعبیر دا دی. نو کله چې دغه شانتي وشولو نو یو روایت تفسیر کې نو هغه راځي دی وخندل دی چې نه دا خو مونږه خوب نه دی لیدلی، دا خو استا سره مونږه مذاق کولو. نو یوسف علیه السلام ورته فرمایلو قضی الامر الذي فيه تستفتیان، تاسو چې نو هغه د کومې خبرې په باره کې تپوس کړو هم دغه شانتي وشوله. اوس کته چې دا غپ مونږ لا ګولو کرشچا مو ویلو هم دغه شانتي مسله چې نو هغه بر سره کېږي او بالکل هغه شانتي وشوه. دریم ورځ باندې چې نو هغه د ساقي غالب هغه ور رهاش ولو د بادشاه سره واپس په خپل منصب باندې ولګي. نو داغه د پاره بیا هغه شانتي شراب جوړولو او دغه بل کس ته چې نو هغه په دریم ورځ باندې یونا او یا ابوها داغه د جن هغه په دریم ورځ باندې سزا چې نو هغه میلاو شو 500 چې نو اډر په جاری شو که شانتي وشول. نو دین یو مسله چې نو هغه دا هم معلومه شول چې قضی الامر الذي فيه تستفتیان، په خوب کې دروغ جوړول دا جرم عظیم دی، لوی ګناه دی، ګنای کبیره دی. الله پیغمبر چې نو هغه صحیح مسلم روایت هم دی او ترمذی جلد ثانی چې نو هغه روایت هم دی. نو ترمذی جلد ثانی کې چې نو هغه روایت دی هغه مفهوم دی چې کم سړی د دروغ خوب جوړ کی نو الله جل جلاله به ورځ په قیامت چې نو هغه دل د غنم تانور کې په منځ به دوه کې او د لپاره بدا عذاب چې تو به دی ور په منځ کې کین او دا بور ولی او دی بچنه نو هغه ورسته نشي. نو خوب کې دروغ ویل دا دومره لوی ګناه دی. اوس دې دومره لوی ګناه چې نو هغه ولې دی نو مخکې مونږ ویلو ځکه خوب چې نو هغه د نبوت 46 حصہ او په دې کې نبوت د الله پاک د طرف نه، نو د الله په ذات باندې دروغ جوړي. نو چې کله د الله پاک په ذات باندې دروغ جوړي ځکه دومره لوی سزا ده. او بیا دغه سره سره چې خوب چې نو هغه تعبیر څنګه اوتلو څنګه په شروع کې ما ویلول د ابو داود شریف د روایت متعلق چې دا د مارغه د خپې پورې زوړن وي نو کچرته خطرناک خوب نو تاسو بیا تعبیر ما وباسي خو ګوره که خوب تعبیر اوتلو دا بیا اق شانتی کېږي. نو دی هم د شانتی وینو نو چې کله یوسف علیه السلام ول د خوب تعبیر وباسلو نو دا یو خو خوشاله او جماعت خو زه صحیح شول زما په خپل کار واپس ولېږم رهایی براته میلاو شي. خدا بل چې نو هغه غمجن شولو د وچ وس به ماته چې نو هغه سکیږي زه اوس بالکل 500 کېږم. نو دا ودا درو دی یوسف علیه السلام ورته ک درو دی او کرشچا دی هم د شان دی بکیږي څنګه چې ما ول تعبیر وباسلې نه. وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك، بیا یوسف علیه السلام او هغه کس ته چې کم یو ته نو هغه رهایی میلاوي د غالب ته ساقي ته نو دغه ساقي ته ویلو تو بچ نو هغه لاړ شي نو باچا ته به زما تذکره وکي. باچا ته به دا وی ریان بن ولید ته چې دغه شانتي په جیل کې یو غلام ته نو هغه دی دغه بے قصور او بے ګناه چې نو هغه جیل کړی شوی دی آلتی په جیل کې پروت دی. فانصاه الشیطان ذکر ربه، نو کله چې دی لاړو خپل منصب ته ورسېدو نو چې کله انسان به اقتدار باندې راشي د نبی شاته ټول خلک یېری نو دی چې کله آل تلاړو په اقتدار باندې شو خپل منصب باندې ور دیدو نو دنه د یوسف علیه السلام هغه خبره بالکل یې رشوله. فانصاه الشیطان، شیطان دنه هغه خبره چې نو هغه یې رکړله ذکر ربه خپل بادشاه خپل مالک مخې ته جنو د یوسف علیه السلام تذکره کول. اوس وی دلته چې نو هغه د خبره ورته ولی رشوله نو دا خبره ورته ځکه یې رسوله چې یوسف علیه السلام چې نو هغه دته وی حالن کې دا جایز دی دنه دا مسله چې نو هغه مستنبط کیږي د چې نو حضرات راو باسلی دا کې یو سړی چې نو هغه خپل کارو یو کار چې نو هغه کوي او دی به کې د دنیاوي چا سهاره واخلي نو دا د نبوت خلاف دی نه د فجر نو هغه د ولایت خلاف نه او نه د علم خلاف ده.
ځکه مخکې مونږ ویلو یو نو هغه ما فوق الاسباب کې چا نه مدد غوښتل دي او یو ما تحت الاسباب کې چا نو هغه مدد غوښتل دي. نو ما تحت الاسباب کې چا نو هغه سړی د بل چا نه مدد غوښتلی شي په دې کې څه ګناه یا حرج چې نو هغه نشته. نو یوسف علیه السلام هم ما تحت الاسباب چې نو هغه ته دا خبره وکړله چې کله ته لاړ شي نو زما تذکره چې نو هغه به د بادشاه سره وکړي چې دغه شان یو بې قصوره چې نو هغه بې ګناه هغه په جیل کې پروت دی د هغه په باره کې تاسو غور فکر وکړئ. خو آلته چونکې انبیاء علیهم السلام دا د الله جل جلاله چې نو د دوی ډایرکټ برای راست په خپله تربیت کوي. نو الله رب العزت دا نه خوښوله چې د یوسف علیه السلام او د الله په منځ کې بادشاه په منځ کې د بل څوک چې نو هغه رابط جوړ شي او بل سړی چې نو هغه د منځ کې راشي. لکه څنګه مخکې هم څو کرته موږ ویلو چې الله د قانون او قاعده ده چې حسنات الابرار سیئات المقربین شمارل کېږي. کم کسان ته چې الله رب العزت قربت او نږدې مقام او درجه ورکړي نو د نیکانو خلکو نیکی دا د دوی په حق کې بدې شمارل کېږي. نو پیغمبر ته نو تربیت دا ډایرکټ الله پاک کوي. نو الله رب العزت ته نو هغه د یوسف علیه السلام دا خبره خوښه رانله ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک چې تو به خپل آقا ته زما دا خبره وکړي. نو دا خبره الله رب العزت ته خوښه رانله. نو چې کله خوښه رانله الله رب العزت نو هغه د قشانت وکړه دا خبره په هغه نه یې رکړله. اوس د خیر او د شر مالکو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د خیر او د شر مالک صرف یو د الله پاک ذات دی. خو صرف دومره قدر ده چې کله د خیر کار وي نو د هغې نسبت خلک الله پاک طرف ته کوي او کله د شر کار وي نو بیا د هغې نسبت چې نو هغه شیطان ته کیږي. نو ځکه دلته هم نسبت چې نو هغه شیطان ته وشو فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. بیا چې نو هغه یوسف علیه السلام وخت تیر کو په جیل کې چې نو هغه سکاله بضع چې نو عربی ګرامر کې ویل کېږي دا راځي 3 سے لے کر 9 تک عدد پورې دریو نواله د 9 پورې عدد ته چې نو هغه بضع ویل کېږي. نو اوس دلته یوسف علیه السلام څومره وخت وباسلو نو یوسف علیه السلام 15 کال د دې خبرې نه مخکې چې نو هغه په جیل کې وباسلو. اوه کاله الله رب العزت بیا د دې خبرې کولو نه وروسته بیا نور په جیل کې چې نو هغه پاتې کو. نو ټوټل عمر د یوسف علیه السلام په جیل کې 12 کاله چې نو هغه راغللو. د چې نو هغه حضرت کعب رحمت الله علیه کعب احبار رحمه الله چې نو هغه فرمای وای الله رب العزت ته دغه وخت کې نو هغه جبرئیل علیه السلام راولېږلو چې آیا ولې ته مونږه پیدا کړی نه ستا د خوراک انتظام مونږ نو کړی ستا محبت ستا د پلار پروړه کې مونږ نو اچولی بیا چې نو هغه د کنعان د کوینه ته مونږ نوی راوباسلی زلیخې چې تهمت ولګو براءت د مونږ نو درکړی جیل ته چې رالی نو په جیل کې د خلکو محبت د سره مونږ نو پیدا کړی تعبیر الرؤیا چې دی نو هغه علم د لما نو درکړی. یوسف علیه السلام یا الله دا ټول تار الله کړو زمانه چې نو هغه ير شولو دغه وخت کې نو هغه ما دغه ته ویل دغه کستم چې نو هغه چې زما تذکره وکي الله ز په خپل د خبره باندې چې نو هغه نادب یم. الله رب العزت ورته سیده اوس بدقه وکاله مزید دا به تو به نو هغه 20 سنین د 3 نواله د 10 پورې 9 پورې چې نو هغه دا کلونه و په دې جیل کې نور پاتې کېږي. نو ځکه ما تاسو ته وی حسنات الابرار سیئات المقربین د قاعده ته چې نو هغه د سوشل او کال چې نو یوسف علیه السلام نور جیل کې پاتې شو او ټوټل عمر چې نو هغه جیل کې 12 کال چې نو هغه وباسلو. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوئ دا غنه ما سوا الا اسماء مگر د نومونو سمیتموها چې ښودلې دي تاسو هغه انتم تاسو و آباؤکم او تاسو پلارانو ما انزل الله نه دی نازل کړی الله پاک بها پاغې باندې من سلطان څه دلیلو ان الحکم الا لله نه دی حکم مگر صرف د یو الله امر الله تعبدو هغې الله حکم کړی دی چې عبادت مکوي الا ایاه مگر صرف داغا ذالک الدین القیم دا دین نیک برابر ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلق نه
لا يعلمون نه پوهیږي. یا صاحب السجن ای زما د قید خانې د جیل مرګرو، اما احدکما هر چې یو دی په تاسو دواړو کې فیسقي نو هغه بس کې ربه خپل مالک بادشاه ته خمره شراب، و اما الاخر او هر چې دویم دی فیصلب نو د هغه به په سولی کولی شي پانسې کولی به شي، فتاکل الطیر نو پس خوري به مارغان من رأسه د هغه د سر نه. قضی الامر الذي فيه تستفتیان پس فیصله وشوه د هغې کار د کوم په باره کې چې تاسو تپوس کړی. وقال للذي او اوی هغې کس ته ظن چې دا خیالي و انه ناجن چې هغه به خلاص شي خلاصې به عمومي منهما د دغې دواړو نه اذکرني زما تذکره به وکړې عند ربک خپل مالک بادشاه سره. فانساه الشیطان پس هیر کړو د دنه شیطان ذکر ربه ذکر کول خپل مالک ته. فلبث فی السجن نو پس د هغه پاتې شولو په جیل کې یوسف علیه السلام بضع سنین څو کاله.